او چې سری ټوپۍ په ساروي دا تلان په منی د ګران مفتی ندیم محمودی شاګردان په منی د ګران مفتی ندیم محمودی. دا زمونږ 14 او اخیری نمبر کلیپ دی په باره د مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې. مخکې 14 کلیپونه هغه تیر شو، په دې کې د هغوی شبهات وغیره هغه هم ذکر شو، د هغې نه جوابات د مبتدعینو. بیا په تیر کلیپ کې هغه مونږ خپله عقیده، نظریه، خپله دعوه، هغه جوابي دعوه هغه هم ذکر کړه او په هغې باندې تقریبا 6 دلایل هغه ذکر شول. په دغه موضوع باندې زمونږ 1 نمبر دلیل هغه دا دی چې 1 نمبر دلیل زمونږ ائمه مجتهدین دي. 4 واړه ائمه، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمهم الله، دغه 4 واړه ائمه مجتهدین د دیو نه دی هغه دی ثابت کی، د دی یو قول دی هغه پیش کی یا دی د دی عمل پیش کی چې واقعي دغه ائمه مجتهدینو دغه جشن عید میلاد النبی نن چې دی کم کوي دغه ائمه مجتهدینو هغه کړی دی. که بالفرض هغوی کړی مونږ دي ته هغه د دې سره منلو ته تیار یو، خو لیکن د قیامت سحر به راشي لیکن دی به هغه پیش نه کی. بل دلیل زمونږ سره 8 نمبر قرآن مجید کې الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ورځې هغه ستاسو دپاره ما ستاسو دین هغه مکمل کو. نو دین هغه کامل شوی دی. اوس دین د څه نوم دی؟ دین نوم دی د قرآن مجید د احادیثو د اجماع او د اجتهاد د مجتهد. اوس دا 4 واړه دلایل دي، د دین نوم هغه دین دی، لیکن په دې 4 دلایلو کې د یو دلیل نه هغه دی نشي ښودلی چې واقعي دغه مروجه جشن عید میلاد النبی نن چې کوم مبتدعین هغه کوي دغه په دغه 4 دلایلو کې د یو دلیل نه هغه هم ثابت وي. ورنه که ثابت وي او د دې سره په دې 4 نه یو دلیل هغه هم موجود وي، د دې هغه پیش کی، موږ د دې سره هغه منلو ته تیار یو. لیکن د قیامت سحر به راشي دی به یو دلیل چې دی نه هغه د دغې 4 دلایل نه هغه پیش نه کي. زمونږ دلیل نمبر 9 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء. تاسو د هغه څه تابعداري وکړئ چې تاسو ته نازل کړی شوي دي، ولا تتبعوا من دون اولیاء، او تاسو زما نه علاوه د نور چا تابعداري هغه مه کوئ. دلته کې چې دی نه هغه ولا تتبعوا من دون اولیاء د دې په باره کې امام ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 322 کې اغلی کی ولا تتبعوا من دون اولیاء اے لا تتبعوا من دون اے لا تخرجوا عما جاءکم بالرسول. تاسو چې پیغمبر څه څیز راوړی دی، کوم دین یې درته پیش کړی دی، تاسو د هغې نه اوځئ مو الى غیره غیر طرف ته فتکونوا قد عدلتم عن حکم الله الى حکم غیره. که تاسو داسې وکړل، تاسو چې پیغمبر کم احکامات راوړي دي تاسو د هغې نه واوړی دی، نو تاسو به قد عدلتم عن حکم الله الى حکم غیره، تاسو به د الله د حکم نه چې دی نه هغه وځئ. اوس دې ته زما چیلنج دی، دلته کې به دې آیات کې چې دی نه هغه دقه دی چې رسول تاسو ته کم هغه راوړي دي د هغې نه تاسو اوړئ مو. اوس دې د خپل میلاد چې دې ته دې سنت نبي وایي، دې ته دې سنت وایي، نو په بار او خاص په بار ربیع الاول ورته سنت وایي، دې چې دی نه هغه دا پیش کي چې نبی علیه السلام کم دین مونږ ته راوړی دی، په هغه دین کې چې دی نه هغه نبی علیه السلام دا کړی دي، صحابه کړي دي، یا د نبی علیه السلام نه قولا فعلا په څه طریقې باندې ثابت وي، دې چې دی نه هغه پیش کي. دغه رنګې 10 نمبر دلیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى. نو څوک چې ويتبع غیر سبیل المؤمنین چې دې تابعداري د چا کوي علاوه د لارې د مؤمنانو نه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، جهنم ته به داخل کو. نو دلته کې ويتبع غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د لارې نه علاوه په بله لاره باندې روان دی، نو الله پاک فرمایي زه به جهنم ته داخل کړم. اوس د مؤمنانو لار کوم یوه ده؟ دلته د مؤمنانو نه څوک مراد دي؟ نو دلته تفسیر مظهري کې لیکي دلته د مؤمنانو غیر ما هم علیه اجمعون من اعتقاد او عمل. دلته د مؤمنانو مراد چې دی نه هغه صحابه د خیر القرون خلق دي، او بیا فرمایي چې د دین علاوه څوک په اعتقاد کې یا په عمل کې هغه د دین واوړي، نو دغه خلق د دین مراد دي. نو ګوره د خیر القرون صحابه، تابعین، تبع تابعین، د خیر القرون هغه خلق دلته د دې مؤمنانو مراد دي. وایي د دې د لارې نه که څوک واغوښتل نو دغه خلق په الله پاک جهنم ته داخل کي. نو اوس د دغې مؤمنانو د لارې نه اوړېدل
د دې څه معنی شوه؟ د دې دا مطلب شو دي چې اوس نن سبا کوم د جشن عید میلاد النبي کوي که دغه مؤمنانو د خیر القرون خلکو دغه کړی وي نو بیا خو جو صحیح ده موږ به یې ورسره هم کوو که بالفرض هغه نه کوي نو دې خو د مؤمنانو د لارې نه واغوښتل او څوک چې د مؤمنانو د لارې نه واوړي نو د هغوی ځای چې دی نه هغه جهنم د الله پاک فرمایي نو لحاظه دې د مؤمنانو د هغې صحیح لارې نه اغوښتلې دي ځان نه یو طریقه ایجاد کړې ده بلکې په 600 هجرۍ کې هغه بیا یو فاسق فاجر او هغه غناګانو بجان خوښونکی او ګړاګانې کوونکی یو بادشاه هغه راغی او یو پیټ پرست مولوي هغه راغی د هغه دپاره یو کتاب ولیکو هغوی چې دی نه هغه دا ایجاد کړی دی 600 د نبی علیه السلام د هجرت نه 600 کاله پس هغه بیا د ایجاد شوی دی 11 نمبر دلیل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ورته وایه پیغمبره که تاسو زما سره محبت کوئ نو زما تابعداري وکئ نو د نبی علیه السلام تابعداري هغه سره هذه الآیة الکریمة حاکم ابن کثیر فرمایي هذه الآیة الکریمة حاکم على كل من ادعا دا آیت په هغه چا باندې حاکم دی فیصله کوونکی دی علی کل من ادعا په هر هغې چا باندې چې دعوه کوي محبت الله د الله سره د محبت ولیس هو علی طریقة محمد یو سړی داسې دی چې هغه د الله سره د محبت هغه دعوه کوي د نبی علیه السلام سره د محبت دعوه کوي د عشق رسول هغه نعرې لګوي او دی په نبی علیه السلام په طریقه باندې نه وي نو دا آیت په هغه باندې چې دی هغه حجت دی نو دی خو ډېرې نعرې لګوي چې موږ عاشق رسول یو خو چې کله د عمل وخت راشي نو بیا د نبی علیه السلام د طریقې نه واوړي او په شپږمه صدۍ کې چې یو بادشاه یو فاسق فاجر بادشاه هغه یو کار ایجاد کړی دی په هغې پسې چې دی نه هغه بیا ورپسې بل حدیث بل دلیل قرآن مجید کې الله پاک فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا تاسو ته چې رسول کوم څیز هغه درکړي پیش کړي فخذوه نو پس هغه ونیسئ په هغې باندې عمل وکړئ وما نهاکم عنه فانتهوا او د څه نه چې تاسو منع کړي د هغې نه ځان وساتئ نو اوس ګوره د نبی علیه السلام څومره احادیث دي موږ ته نبی علیه السلام په هغې کې تعلیم چې دی هغه د جشن عید میلاد النبي نه دی راکړی نو دې کې دا معلومیږي وما آتاکم الرسول فخذوه تاسو ته چې پیغمبر څه درکړي د حق اختیار کوي په هغې باندې عمل وکړئ نه دا چې په دغې دین کې د ځان نه خبرې هغه ایجاد کوي او په هغې باندې عمل شروع کوي او هغه بیا داسې ګڼئ داسې درجه وله ورکړي چې هغه بیا د فرض مونځ نه هغه سیوه د هغې نه منونکي خو یو طرف ته د هغې نه منا وهونکي په هغې باندې د کفر او د شرک او د ګستاخان چې دی نه هغه د ګستاخان رسول فتوی چې دی نه په هغې باندې لګوي بیا دغه رنګې په دې کې هغه ګڼ دلایل هغه داسې دي دي چې په دې کې کوم قیام کوي په دغه قیام هغه بعضې په نیت د دې کوي چې نبی علیه السلام زموږ مجلس ته راځي نو د حاضر ناظر عقیده لري یا د علم غیب عقیده لري نو دغه عقاید د دې باندې د دې خلاف څومره دلایل دي دغه شرکي او بدعي عقیده ده دغه ټول دلایل هغه به ګڼ دلایل دي په دې چې کله دغه مسلې مستقل د حاضر ناظر موضوع او دغه رنګ د علم غیب موضوع هغه چې کله موږ شروع کړو په هغې باندې مستقل دلایل وایو هغه ټول دلایل دلته بیا هغه هم پیټ کېږي نو دلته کې هغه اوس ذکر کول ته ضرورت نشته هلته به بیا انشاءالله ذکر کړو نو هغه ګڼ دلایل چې کوم د علم غیب او په حاضر ناظر کې هغه ذکر کېږي انشاءالله هغه به دې باندې هم بیا پیټ کوو نو دغه رنګې 13 نمبر دلیل زموږ سره د نبی علیه السلام حدیث دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه ان عمر رضی الله تعالی عنه اکب على الركن عمر رضی الله تعالی عنه واقعه ذکر کوي چې عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ په رکن یمانی ته هغه رانږدې شو استلامي کوو بیا ورته وایي انی لا اعلم حجر اسود طرف ته بیا ورته وایي انی لا اعلم انک حجر د حجر اسود ته خطاب کوي ما ته پته ده چې ته یو کاڼی یې یو ګټ یې خو بیا دې هم ښکلومه نو دا ښکلول د څه د وجې نه دي وایي صرف او صرف د دې وجې نه دي ولو لم ارا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ما نبی علیه السلام نه وی لیدلی قبلک چې ته یې ښکول کړی وې واستلمک او ستا استلامي کړی نو که ما نبی علیه السلام په دې ښکلولو استلام نه وی لیدلی ما استلمتک ولا قبلتک نو ما به نه ښکول کړی وې او نه به مې ستا استلام کړی و ځکه ما ته پته ده ته یو کاڼی بیا فرمایي وروسته لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه در منصور علامه سیوطي رحمه الله دغه حدیث ذکر کړی نو ګوره عمر رضی الله عنه د دې حدیث نه څه معلوم شو د حجر اسود ښکلول او استلام داسې عبادت نه دی عمر رضی الله عنه ما ته پته ته یو کاڼی یې ستا ښکلول هغه زه لازم نه ګڼم خو صرف او صرف د دې وجې نه دې ښکلومه چې نبی علیه السلام مې لیدلی چې ته یې ښکل کړی ستا استلام یې کړی دی نو ګوره په دې کې مونږ ته یو لوی سبق پروت دی
چې نبی علیه السلام په یو کار باندې لیدلی و د عمر رضی الله تعالی عنه زړه هغه خبره نه تسلیموي خو نبی علیه السلام یې لیدلی و نو هغه کار عمر رضی الله تعالی عنه کوي. نو ګوره چې عمر رضی الله تعالی عنه د یو کار چې د حجر اسود ته هغه داسې خطاب کوي او بیا د هغې د ښکلولو دومره اهتمام کوي ځکه چې نبی علیه السلام یې پې لیدلی نو که بالفرض دا دی چې نن سبا جشن عید میلادالنبي مناوهي که دا د نبی علیه السلام سنت وی او نبی علیه السلام کړی وی نو عمر رضی الله تعالی عنه چې حجر اسود د هغې دومره اهتمام کوي نو ولې به دا جشن عید میلادالنبي بیا نه مناوه پکار دی چې دا یې هم مناوه کړی وی که نه د دې هم بیا اهتمام کړی وی چې د حجر اسود د ښکلولو دومره اهتمام کوي او داسې خبره کوي او داسې حدیث فرمایي نو پکار دی چې بیا عید میلادالنبي هغه هم مناوه کړی وی جلوسونه هغه هم ایستلی وی او داسې قیامونه هم کړی وی او دا دي چې نن سبا کم دا یو اتڼ جوړ کړی وي او داسې چې دی نه هغه بلپونه او ډیوې او هر څه چې دی نه هغه کړي وي پکار چې هغه هم کړی وی ثابته شپه چې دی نه هغه یخ وی نو داسې به هم کړي وو. بل حدیث نبی علیه السلام فرمایي دلیل نمبر 14 دلیل نمبر 14 نبی علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې د کم قوم هغه مشابهت وکي نو دا کس د هغې نه دی. څوک چې د چا مشابهت وکي نو دی به په قیامت کې یا د هغه سره راپاسي یا دا دی د هغوی نه دی. نو اوس ګوره د دې د جشن عید میلادالنبي دا مشابهت د چا دی؟ دا مشابهت د عیسایانو دی. د عیسایانو د کریسمس د ډې سره مشابهت دی. دا مشابهت دا د هندوانو د هولي دیوالي د هغې سره مشابهت دی. اولنو کلیپونو کې ما تذکره کړې وه. نو اوس دې مشابهت د عیسایانو سره کوي دې مشابهت هغه د هندوانو سره کوي او د دې د جلوسونو ویستل دا چې دی نه هغه د راملیله د دې چې کوم قادرې و هغې چې دی نه هغه باني د دې جلوسونو و چې په لاهور کې د هغه په مزار باندې هغه هم لیکلی شوي دي چې باني جلوس عید میلادالنبي. نو هغه چې دی د راملیله هغه اول هندو و بیا وروسته مسلمان شو د راملیله په یاد کې دغه جلوس ویستلی دی. نو د دې مشابهت د عیسایانو سره دغه رنګې د هندوانو سره د هغوی د رسمونو سره مشابهت راځي او نبی علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. عیسایان هم د خپل پیغمبر د پیدایش ورځ مناوهي دی هم د پیدایش ورځ مناوي. عیسایان هم به دغه ورځ باندې کیک کټ کوي دی چې دی نه هغه هم نن سبا کیک چې دی نه هغه د نبی علیه السلام په پیدایش باندې کټ کوي. دغه رنګې دلیل نمبر 15 عن عائشة رضی الله تعالی عنها من احدث فی امرنا هذا ليس منه فهو رد. مسلم شریف روایت دی څوک نبی علیه السلام فرمایي څوک زموږ په دې کار یعنې په دین کې د ځان نه یو نوی کار هغه ایجاد کړي هغه زموږ نه دی. نو اوس د دې دا کار خو خامخا دی هم مني چې نوی دی. دیو سره د نبی علیه السلام د دور نه دلیل نشته دی وروسته نوی ایجاد شوی دی. دا خو پکې دي بیا ځان وروسته هغه تقسیمونه کوي چې دا بدعت حسنه دی او دا بدعت سیئه دی او دا پکې بدعت اوس دا حسنه دی موږ چې کوم کار کوو دا خو دې ځان تقسیم کوي بیا وروسته. نو دا دی هم مني چې دقه د 600 هجرۍ نه په دې خوا چې دی نه هغه د دې ایجاد شوی دی او نبی علیه السلام فرمایي څوک چې په دین کې یو نوی کار د ځان ایجاد کړي فهو رد نو هغه کار رد دی. بل دلیل 16 نمبر نبی علیه السلام فرمایي لیس منا هغه کس زموږ نه دی من تشبه بغیرنا څوک چې زموږ د غیر سره هغه مشابهت او یو شانوالی کوي. او بیا فرمایي نبی علیه السلام لا تشبهوا بالیهود والنصارى تاسو د یهودیانو او د عیسایانو سره مشابهت مه کوئ لکه څنګه چې دوی په دې کې کوي په دې کریسمس ډې سره دوی خپل مشابهت یو شان کوي نو دا چې دی نه هغه د هغوی سره یو شانوالی راځي او نبی علیه السلام د دې نه منع فرمایلي ده. 17 نمبر دلیل نبی علیه السلام فرمایي من احدث فیها حدثا څوک چې په دین کې د ځان نه یو کار ایجاد کي او آوا محدثا یا یو بدعتي ته هغه پناه ورکي فعلیه لعنة الله په هغه باندې د الله لعنت والملائکة والناس اجمعین د فرشتو او د ټولو خلکو لا يقبل منه صرف ولا عدل نه به د نه فرض عمل قبول شي نه به یو نفل عمل چې د نه هغه قبول شي چې څوک په دین کې د ځان نه یو نوی کار هغه ایجاد کړي. دغه رنګې ګڼ دلایل زموږ سره په دې باندې دي چې په دین کې ځان نه یو نوی کار هغه ایجاد کول او هغې له د دین نوم ورکول. انشاءالله آینده مسله به موږ هم د بدعاتو هغه پوره تعریفات وغیره هغه شروع کوو نو دغه هغه په هم په دې باندې هغه پټ کېږي پوره تعریفات وغیره. نو دا زمونږ تقریبا 17 دلایل د دې نه علاوه نور هم ګڼ دلایل دي خو لیکن هغه کلیپونه مسله وغیره اوږدېږي د دې وجې نه هغه مونږ ترکو په دې باندې اکتفا کوو. نو دا زمونږ مسله به دې باندې مونږ ختمو مسله د مروجه جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم. اوس هم زه دې ته وایم که بالفرض د دې سره دلایل وي او دی پیش کولی شي یا دی داسې وي
چې واقعي دی وایي ما ته وایي چې یاره ته دا کلیپونه هغه په ناحقه باندې کې دا کلیپونه ستا صحیح نه دي مونږ په حقه باندې یو ته په ناحقه یې واقعي که دي دا مني دا خبرې کوي نو بیا ورته هم وایم چې یو مجلس به هغه ولګو هغه مجلس کې به ټوله دنیا وګوري یو ویډیو به وکړو ټوله دنیا به هغه وګوري چې د چا دلایل مضبوط دي د چا دلایل کمزوري دي څوک خپل عوام هغه ګمراه کوي څوک یو صحیح دین طرف ته د نبی علیه السلام سنتو طرف ته هغه څوک رابلونکي دي او څوک چې دی نه هغه د بدعاتو لار اختیارونکي دي ټولې دنیا ته به هغه پته ولګي چې د کم طرف ته چې دی نه هغه دلایل مضبوط دي څوک په حق دي څوک په ناحق دي اوس ورته هم زه یو دعوت ورکوم دعوت فکر ورکوم واقعي څوک پکې وي سنجیده هغه پیش کېدلی شي هغه دې پیش شي او په افهام تفهیم په ماحول کې د امن په ماحول کې به انشاءالله بحث وشي او ټوله دنیا به هغه وګوري چې څوک په حق دي څوک په نه هر سړی به په خپله هغه فیصله وکړي الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله